خاون به ښځې سره مشوره کوي. ګورې ښه ډېر سړي د ښځو سره مشوره نه کوي او د ښځې رایې ته ډېره کمزورې رایې وایي. که ته ورته ښځې سره ښځې سره به مشوره کوم، ولې ښځه کې څه چل مشوره ورسره نه کوې نو څه به کوې؟ دا خو جون دی. یو خبره ده مشوره ورسره وکړه، خو که د شریعت خلاف دله مشوره درکوي بیا پې عمل مه کوه. که د شریعت موافق دله رایې درکوي د شریعت د وینا مطابق نو خو ډېره ښه خبره شوه، او که د شریعت خلاف یې دله رایې درکړه بیا به نه منې. ګورې دا یو مسله پکې شته. بني اسرائیلو کې یو سړی و، یو پیغمبر سره نږدې تعلق و، نو دا او ډېر نیک سړی و. نو د هغه پیغمبر په خوله باندې د الله نه یو درخواست وکړو، خدای قبول کړ. درخواست دا و چې ستا 3 دواګانې به خدای قبلوي چې ته څنګه غواړې. که ته وایې چې د دې اونې نه دې سره در جوړ شي نو هم به جوړېږي، او که ته وایې چې یاره دا اوبه دې راته ټول سره در شي هم به کېږي. بس چې 3 دواګانې ته څنګه غواړې نو ستا به خدای قبلوي. د پیغمبر په خولې دا وعده وشو. راغی ښځې سره یې مشوره وکړه چې ښځې 3 دواګانې مې الله قبلوي چې زه څنګه غواړم هغسې به قبلوي. اوس وایه که نه چې څه دواګانې غواړو. او دا مشوره خو سنت ده، لیکن ښځې مشوره غلطه ورکړه. ښځې ورته وی سړیه زه خو دې ښځه یم که نه وي خوښه دې یم که نه؟ ولې مې نه خوښه؟ یو پکې زما شو 2 پکې ستا شوې، دا یو پکې ماله غواړه. ته څه دوا غواړې؟ وی ماله داسې دوا غواړه چې ستام پکې خیر دی. خو ډېره ښه خبره ده چې داسې دوا ده چې زما پکې خیر دی. خو وایه وی دا دوا وکړه چې ما خدای واپس د 18 کالو پیغله کړي، او داسې خشته شمه چې په دې ټوله علاقه کې زما نه ښکلې ښځه به لري. د ښځو خو حسن خوښي، که دا بوډۍ شي بوډۍ او د 80 کال عمر ته ورسېږي نو سپین ویښتې نه خو ځان له نکري دې پورې کوي، خو خامخا پورې کوي. او د جمعې په شپه خو رانجاډو چې د تېرې رانجه خو راته ټول 2 ګران کړل، او نکري دې خو بازار کې شاټ شوې د دې بوډېګانو ښځو د لاسه. چې خدای مې د 18 کالو پیغله کړي او داسې ښکلې چې د ټوله علاقه کې زما نه خشته به لري. سړی ورته ویې ښه ښځې مونږ خو د 100 نه وړېدلي بوډاګان یو، اوس ته مرګ ته نږدې، اوس ته بیا واپس ځواني غواړې. پرېږده چې د جنت پې وغواړو، تا له وغواړم، ځان له وغواړم، بچو له وغواړم، صلاح کوو چې په دې 3 دواګانو څو غواړو. بس ښځې ورته په مخ سر راکېښود. ان مکرهن لتزول منه الجبال. د ښځو د مکر خو دی داسې دی که نه که غر پې جوړه کېدی نو د ښځو په مکر او په سکیم به دا غرم ټوټې شوی وي. په سر یې کېښود او په مخ او چغې او سورې او ته زما څنګه خاوند دی او زه ستا ښځه یم او ځواني مې در سره زړه کړه او یو دوا ده او ستا 2 وانځان له چې څه غواړې غواړه که نه، دا یو پکې زما شو، زما 2 لک باندې نشته. بس سړی یې را مجبوره کړه. ګوره که لږ سړی ټینګ شوي وي نو خبره ټیک وه. سړی یې را مجبوره کړه یا خدایه زه 3 دواګانې یو پکې د دې ښځې شو، دا ما دا ښځه واپس د 18 کالو پیغله کړي، او داسې پیغله چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه ښکلې ښځه بله نه. نو خو د پیغمبر په خولې وعده شوې وه، هغسې خشته شوه، پیغلم شو، ښکلم شو، خشتم شو. یو دوا خو لاړه چې خشته شو، یو څو ورځې تېرې کړې نو خاوند ته کېناست. سړي یو خبره کوم وایه داسې کار دی چې ته بوډی قبر کې د خپې پرتې دي او ما ته وګوره زه خو ځوان یم، ما له طلاق راکړه. ښځې داسې وی نه نه زما اوس ستا ژوند تېرېږي، ځان ته به ټوله شپه ټوخېږي، ټک ټوک دې جوړ کړي، تا سره مې یو ځل ځواني زړه کړې بیا نشم زړولی، بل کار کوه ځان له چې د بوډۍ ښځه ګوره، تا سره زه ژوند ته ما ته مه ګوره، ځان ته به انصاف دی، زه ژوند نشم تېرو، ما طلاق راکړه چې د ځوان خاوند وکړم. ښځې دا ما دوا دې له کول چې ته ځوانه شوې پیغله شوې، دا ما دې له کوله. خیر ښځه ورته وایي چې نه بس که نه راکې طلاق دغه یې د نه لاړم،
شرم دی چې ستا په نکاح کې مو د نظم بس ماله طلاق راکړه. نو هغه سره خو دوه دواګانې پرتې وې. بس وی خدایه دا دویم هم دې دپاره ورشغوم. داسې بوډی که داسې چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه یو بدرنګ او بلا شیشکه بله وي، څا چې پړه او دا جورابه مخ او ښه بوډی شي چې ښه بد شکله شي. نو خدای خو وعده کړې وه بس امقسې بوډی ته جوړه شوه. ښه بوډی شو، دا سترګې دا روزې راوغورځېدې، سترګې پکې پټې شوې او مخ یې وبید او دا لاسونه هم چیپړه او دا خپې هم چیپړه او بد شکله شی ته جوړ شو. او چې ښځې وکتل چې دا ما نه څه جوړ شو، د مخ نه مې څه جوړ شو، لاسونه. نو سړي ته په مخ سر را کېښودل، یې سړیه په ټوکو نه پوهېږې؟ ما خو سره ټوکې کولې، ستا غوندې خاوند ما زما بل شته، په ټوکه نه پوهېدې نو دا رانه څه بلا جوړه کړه؟ دا خو ما اوس ماشومان یېرېږي. هلته هوښیان ورپسې راغله، کوتک یې لاس کې نیولې دي، ورېږه سرمن دی وباسو. ستا دا پیري مریدي چې دا دې ده زمونږ په دې خور تجربې کې دا رازبرګي دې لپاره ورسېږي چې زمونږ د خور نه کله جینۍ جوړه کړې دي بوډۍ جوړه پرېږدو دې نه سم سرمن ده نه وباسو. خدایه دا اوس په څه مصیبت وړېده، اوس به څه کوم؟ بس ویو هغه مخکې چې څنګه واغسې که نه پیغله نه نه داسې، بس هغه مخکې چې څنګه وه غریب خو مجبوره خدای ته لاس اوچت کړه، یا خدایه بس چې مخکې څنګه و بس هغسې کا. درې واړه دواګانې په یوه ښځه کې لاړه، یو ښځه مغزې پاتې شوه چې څنګه وه. دا ولې؟ دا د ګناه په مشوره عمل. نو شریعت وایي د ښځې سره مشوره وکړه، بلکل کور کې مشوره به کوې. د کور په کار کې بعضې څیزونو باندې ته نه پوهېږي او ښځه ښه پوهېږي. روجې دله راوړم ابه راته وایي چې پلانکی نمبر راوړه. که ته په خپله خوښه راوړې نو ممکن ده چې هغسې نه پخېږي څنګه چې درته هغه یادوي. یا مثلا سبزی راوړه نو چې راته څه وایي د کور خاوند هغه د پخلي خاوند هغه ده، یا غوړي تیل راوړه، یا د کور په جوړولو کې آبادي جوړه نو زه تم پکې اوسېږي او ښځه هم د سره اوسېږي. نو مشوره ورسره وکړه څو کوټې جوړې کړم، برنډه څنګه جوړه کړم، یا لور ورکړې چاله په نکاح نو ښځې سره خامخا مشوره وکړه. بعضې خلک د ښځې سره مشوره نه کوي، ښځې نه بې مشورې ورکوي، دا هم ګورې ګناه ده چې څنګه ستا لور ده د ښځې هم لور ده که د کور په چار ته دومره نه پوهېږي لکه څومره چې ښځه پوهېږي. نو ښځې سره مشوره وکړه، او ښځه د خاوند سره مشوره کوي، یا زوی له واده کوي نو ښځې سره مشوره وکړه. ځکه د جینۍ په خصلت او په خوی سړی نه پوهېږي، د جینۍ په خصلت او په خوی ښځه پوهېږي. ډېر داسې شوي دي سړی وایي زه خپله رویره کوم او ښځه پرې خفه او وایي چې نه د دې خوی ټیک نه دی، خوی یې خراب دی، سبا ما سره جګړې کوي چې هم حقه جینۍ واده کې کور کې غم ته جوړي. نو دا قانون دی چې کوم څیزونه د کورنۍ چارې سره تعلق لري په هغې کې لازما سړي له پکار چې ښځې سره مشوره کوي، او ښځې له هم پکار چې سړي سره مشوره کوي د زامنو د لوړو متعلق. یا کاروبار هم شروع کوي، په کاروبار خو ښځه نه پوهېږي خو هسې ورسره مشوره وکړه بیا پرې خوشحاله شي.